یو مولي صاحب وایي چې غسل کې صرف د اودس په شان به خولې ته او پوزې ته اوبه ور واچوې او ډېرې مبالغې ته پکې ضرورت نشته او نه پکې غرغره شته. دا مسله صحیح ده که صحیح نه ده؟ نه، ګوره مسله داسې ده چې په غسل کې خولې ته اوبه اچول نه دي بلکې غرغره کول دي، مرۍ پورې اوبه رسول دي. دغه شان پوزې ته چې اوبه ور واچوې په غسل کې هغې کې به مبالغه کوې. او کوم چې مولي صاحب مسله کړې ده نو دې تعلق ته هغې سړي سره دی کوم سړی چې صائمي روژهداري نه هغه سړی به دونه مبالغه نه کوي چې مرۍ ته دونه اوبه ورسوي یا پوزې ته دونه اوبه ورسوي چې هغې تېرې شي، بیا خو دې سره روژه ماتېږي. نو په هغې وخت کې د مبالغې ضرورت نشته. عامو حالاتو کې به مبالغه کې مطلب دا چې دی مطمئن شي په دې باندې چې یاره پوزې ته مې اوبه ورسېدې، دې اډوکي ته او مرۍ ته مې اوبه ورسېدې، ټولې خولې ته اوبه ورسېدې.